ځکه تراویح هغې نه دی کړی تراویح صرف 3 شپې کړی دی او هغه هم په جومات کې کړی دی او د اعتکاف په حالت کې کړی دی او صحابه ورپسې نیت تړلی دی نو مراد د عایشې عادت غالبه د مصطفی دی او عادت غالبه د مصطفی د تراویح نه علاوه دی ځکه تراویح خو صرف 3 شپې شوي دي عادت غالبه ده درېمه دا چې د حضور مبارک د تراویح عادت د 3 شپې چې کړی دی په یو صحیح حدیث کې نه راغلی دا وخت ذکر دی چې په اوله شپه کې قوم ته لمونځ کوو نو ثلث د لیلې اوله پورې وکړو بیا په دویمه شپه کې چې وکړو نو نصف پورې وکړو شطر اللیل بیا په درېیمه شپه چې وکړو نو حتی تخوفنا الفلاح مونږ سره یاره شوه د پیشبني د قضا کېدو نو په څلورمه شپه یې ونه کړه نو په صحیح حدیثو کې د تراویح ذکر دی د وخت د عدد نشته وخت ذکر دی که نبی کریم اترکاتا کول نسلورما نو عائشہ پہ انکار ولی نکی پا عمر فاروق چیز سیب دا سکے بدعت تیروان کردزان عائشہ خم پا دا غموز کی شامل دا او یو صحابی پہ اعتراض ولی نکی دا حدیث خو مشهور و معلوم و طول صحاباو تا چه حضور مبارک دا تحجد من یول سرکاتا کرده عمر فاروق ولی تی مخالفت کئی او صحابہ کرام ورسر ولی موافقت کئی او عائشہ پہ انکار والے نہ گئے عائشہ کہ جمع کی نہ شامل نہ حجرے متصل د جماعت سارا فرض کا کنی شاملہ کہنے غیب تمیم داری پسی مسکا عائشہ پہ انکار نہ گئے عمر فاروق مخالفت والے گئے اور صحابہ اکثر موافقت والے گئے معلوم اداشت سے تراؤں من جدا ہے ناغی دا تحجد من یاد کرده یا عادت غالبه ذکر کرده و حدیث راغلی دا تراویح دا عادت تبارک خودوار ضعیف دی یو دا جابر حدیث تی چه حضور اترکاتا کرده یو دا ابن عباس حدیث تی چه حضور شلکاتا کرده خودوار ضعیف دی ندیوی حدیث دا غیر مقلدین وی حدیث دا جابر باندې با عمل کو ذکر موافقت دا حدیث دا عائشہ سره وی چې درې وتر دی ورته داسې نو دا خو باندې وی چې عائشہ حدیث په تراو کې راغله یا یہ عمل په عبادت او خفاء سره ما ثبت فی سنت ورای درم دا چې موږ عملاً ګورو د عمر فاروق نشل لکاته نقل دی نو جابر حدیث یا متروک ته یا یو حضور عمر فاروق یو شپه کړي ځکه چې جابر صاحب حدیث صحیح کو نو دا شل لکاته چا جوړ کړل نو خو وینو چې تواتر عملی په شل لکاته راغلی لکه ترمذی کې وایي چې اکثر اهل علم په دې دي چې کوم د عمر او د علي صاحب نه نقل دي شل لکاته ترمذی کہتے ہیں ما یو غیر مخلد ملا تو یو غیر مخلدین هغه معصوم غني او زما استاد وزه معصوم نه غا ور سره ناستو ناغه عمر صاحب شلکات نه وکړ نو ما ورته ادب دا ما مشر استاد ما قصد دا خلفاء راشدین ملک دا خلفاء زمانہ پر سن 40 ہجری ختمی کی 40 کے نب عالی سے شیج آمون وینو دا امام ابو حنیفہ دا زمانے نا دا مالک و دا شافی دا زمانے نا شلکات پا حرمین کی روان دے امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری کی پیدا شوئے اور مالک صاحب سن 93 کی اور شافی صاحب 150 کی اور امام احمد سے 163 کے ہما وقت ابو حنیفہ یاد
چې هغې زمانه کې هغې خوی 60 رکعاته دي نو د سن 40 هجري او د سن 80 په منځ کې دا 40 کاله عرصه چې ده دا تراویح چا شل کړی داسې شخصیت په اسلام کې شته چې دا هغه قول ټول علما مني او ټول امت مني او هیچا خلاف نه کوي شافعي صاحب وایي کذا وجدت علماءنا فی بلدنا زمون په وطن کې مکه مکرمه کې هغه اوسېده هكذا وجد ترمذي کې یاد دي کنه وجدت عليه اهل بلدنا ما اهل بلد دې چې شل رکعاته کوي شافعي صاحب وایي او مالک صاحب شپږ 10 رکعاته او د شلو نه حکم چا قول نه کړ ایبه پکې 4 رکعاته نفل کو نو دا چا شل کړل چې ته عمر ها اوس دې سلويختو کالو دغه موده کې داسې شخصیت څوک دی چې هغه دومره لوی بدعت جوړ کړ او ټول امت په خاموش دی او چپ دی ایا تاریخ کې ذکر کیږي نه چې دا شل پلان کې بادشاہ زیاتی کړل هو ترکا ما ته وی دا ما ته نه معلومه دغه شاته نه معلومیږي دا چې خپل هغه حیثیت او چې هغه خبره کې چاره عثمان صاحب د جمعې 3 اذان زیات چا مخالفت کړل او ټول امت کرا عمر صاحب 60 رکعاتو چې نبی کریم فرض کني کړو چې 60 رکعات دو کو سب چا مخالفت نه کاو ځکه د خلیفہ راشد عمل واجب الاتباع غا هغه شخصیت چې ټول امت یې مني او هغه شخصیتونه چې څوک ته مخالفت نه خوښي هغه خلفاء راشدین معلومه ده چې 60 رکعات د دین روان دي کني چا خو مخالفت ها عمر صاحب 60 رکعات شروع کړ او عثمان صاحب هم شل کوي علي صاحب هم شل کوي یوم ته مخالفت نه کوي معلومه ده چې عمل د خلفاء نه دا سه معلومیږي چې حضور د جابر صاحب حدیث من معمول به غنو او د ابن عباس خو د حضور مبارک په صحیح حدیث کې تموي د تراوح عدد نه ذکر دا وخت ذکر دی یو شپه ثلث د لیل پورې وکړ یو شپه نصف پورې وکړ یو شپه پښمنی پورې وکړ نو دا سه معلومیږي چې په لومبه شپه 7 رکعات کړې وي په دویمه شپه 12 رکعات کړې وي په درېمه شپه شل کړې وي آخری عمل د ابن عباس ده انما يؤخذ بالاخر فالاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وامره فاخری عمل با عمل کی نو خلفاء په ورستي عمل باندې عمل نو جابر صاحب چې یتی کړي وین ټیک تا په پرندیش په بعض روایتونو 12 معلومیږي په دې مشپه ورستي نه معلومیږي شل کارتا د دیو جن سلور او مذاهب کې په مسلو کې خلاف شته په ډیرو کې د تراوح په عادت کې پکې خلاف نشته ټول شل کارتا اوس بعد غیر مقلدین ته کوي مثلا خدا اوس پیدا شوی په خوا دانو